أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 34واں درس د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخکینی درس مختصر نقشه داسې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو شو تقریبا، نو د هغه مور بیبي وفات شو. نو دغه ځای نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکالیفو سلسلې جاری شوې، ځکه اول یتیم اوس اسیر هم شه، پلار یې مړ، مور یې پسې وفات شو. او ما واقعه ویلې وه چې یو صحابي ته وایي، صحابه کرامو ته وایي چې ما د خپل رب نه د مور دپاره د دعا د بخشش اجازت طلب که، خو لیکن الله رب العالمین اجازت رانه کړ. نو بیا مې داسې وکړل چې د ملاقات طلب مې وکړ چې الله زه د مور قبر راتلی شم، مال اجازت راکړه. نو د ملاقات اجازه راته میلاو شو. نو صحابي ذکر کوي چې مونږ ورسره وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل. د هغې سره سره صحابه کرامو هم وژړل، ځکه چې رسول الله محبوب د اصحابه کرامو و، او چې رسول الله جړل نو د چا په زړه کې به دا طاقت و چې هغه ورسره نه جړل، نو هغوی هم وژړل ورسره. دې کې کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وفات شوه، نو دا ام ایمن ځان سره راوستو. د هغې نه بعد د رسول الله تربیت چې کوم دی عبدالمطلب ته حواله شي. دی نیکه و، ډېر زیات ورته دی ګران و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ګران و. عبدالمطلب د بادشاهانو حیثیت لاره، دا د قریشو مشر و، دله به ډېره لویه مرتبه ورکړې کېده، او د ده د مشرۍ ډېر اسباب و. څه اسباب موږ مخکې ویلي وو چې زمزم د ده په لاس ښکاره شوي وو، دغه شان هغې سره چې کومې تورې وي د سرو، هغه د اوسۍ وغیره، هغه د ده په لاس ښکاره شوي وي. دغه شان نور کارونه هم د ده په لاس باندې شوي وو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قریب رشته وه. نبي علیه السلام نیکه و، خلکو ورله ډېر عزت احترام کوو، د یو باچا خصوصیت یې ورکړو، تر دومره پورې چې ده دپاره به د کعبې سوري ته، د کعبې چې کوم سوری دی هغې ته به ورله بشتره واچولی شو، عزتمند ځای کې، او د هغه چې کومه بشتره وه نو په هغه بشتره باندې به بل کس کېناستی هم نه شو، بس دا د هغه خاص بشتره وه، ځکه غټانو خلکو وه. او د هغه د مشرۍ نور خصوصیت دا هم و چې به کوم امن والا ځای چې کوم دی بیت الله، دا هم د هغه د اډر د لاندې و. اډر د لاندې دا معنی چې مشري هغه ته حواله شوې. ورسره ما تاسو ته ویلي وو مخکې تقریبا چې د هاشم د وختونو دا خبره ما ویلې وه چې دوی به حاجیانو ته خوراک ورکاوه، نو هغه خوراک به عبدالمطلب هم ورکاوه. ده به سخاوت کوو، په دې وجه باندې هم خلکو د مشري منله. نو ده یې دومره مرتبه ورکړې وه چې دی به رالی کې به ناسته، نو تر څو پورې به چې دی ناست نه و بل کس به نه کېناست، چې دی به کله کېناسته، زمان خو به بلکل نه کېناسته د ده د وجې نه، چې دی به کله کېناسته نو وروستو به خلک راتله او ده سره به اول کېناسته، خبرې به ورسره کولې، مشورې به لکه سړی چې پارلیمنټ ورته وایي، که څه شی ورته وایي، یا د بېدینۍ جرګه حال، لکه دې ته چې سړی را جمع کېږي او دغه شان نمبر باندې خبره کوي اهمه، او سپیکر یې اوري، سپیکر ورته وایي نه، دغه شان ده به څه کول، خبرې یې وایي، اورېده. مشر سړی و، هوښیار و، عقلمند سړی و. دې کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا لکه د شپږو کالو نه اورېدلی و، د 2 کالو 9 کالو داسې 8 پورې چې دی به رالی
نور خلق به ولاړو چې عبدالمطلب به نه وناست رسول الله به لاړې د پقه بشتره به ایسته کېناسته مخکې یو ځل دا زمون لکه د رسول الله ترونه دا راولګېدل ده ته وایي چې ته د نیکه نه مخکې مه کښېنه که نه هغه مشر سړی دی دی ورته وایي نه دا عبدالمطلب ورته وایي نه دا به نه چېړئ دا زما زوی دی دعو ابني هذا فإن له شأنه شان دا پرېږدئ بس دل الله یې خپله مرتبه ورکړې ده کې به تاسو ګوتې نه وایي ده کې به تاسو کار نه ساتئ نو لهذا عبدالمطلب هغه وخت کې مې دې خلکو ته وښودله چې لکه مثال زما څومره خلک قدر کوي خو زه د قدر کوم دغه سره د خلکو نورم تعظیم پیدا شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبیانې پکې وي خوبیانې به ولې نه وي چې هغه رحمت للعالمین دی کافة للناس دی دې کې څه ټیم تېرېده دغه شان عبدالمطلب ته دا خبره معلومه شوې وه څه د بهر نه یا د یو طرف او د بل طرف نه دا معلوماتو ته راغلي وو چې دا شخص دا ته چې د چا قدر کوي دی به وروستنی نبي جوړېږي او دا خبره ورته له ډېرو حالاتو نه معلومه شوې وه کاهنان وغیره داسې د قریشو داسې نور کوم خلک به چې لاړل د یهودو سره به د هغوی ملاقات وشي هغوی به ورته دا خبرې ویلې بل ده کې نښې وي نو یهودو چې کوم علامات به خلکو ته ظاهرول چې قریشو کې به دغه شان د عبدمناف په اولاد کې یو ماشوم پیدا کېږي د قریشو عبدالمطلب په اولاد کې هغه به پیغمبري نو احوال ده کې موجود و نو دې د وجې نه هم ده بول چې ان له فإن له شأن د دپاره خپل خصوصیت دی نو کله چې دی کمزوری شه عبدالمطلب نو دی راولګېده د ده یو زوی و ابو طالب دا ډېر ګران و دی عبدالمطلب ته ډېر ګران و هوښیار سړی و بادشاهانو خو یو هغه کې نو عبدالمطلب راولګېده دې ابو طالب ته د ده په باره کې وصیت وکړو او واده یې ترې واخیسته پخوانو خلکو کې یو څه خوینو یو دا په اور ورختلو ته اسانو خو د وعدې ماتول ورته بلکل څه لوز دا به بلکل نه ماته اگر که یو کس به تل هم د دنیا نه خو د لوز ډېر انتهایي پابند یو کې دا کار تاسو به د ابوبکر صدیق په حالاتو کې اورېدلي چې هغه له چا امن ورکړی و اگر چې عبدل مسلمان نه و اب وروستو راشي انشاءالله سیرت کې که الله ژوند لره انشاءالله نو دې راولګي ده ته وصیت وکړو بله خبره په ده کې دا وه ابو طالب کې چې ابو طالب د رسول الله سکت رو موږ مخکې دا ویلي ابو طالب سکه لکه د مور او د پلار نه سکه ورور د عبدالله نو دا یې خپل تره و نور چې کوم د میندو نه بیل و دی د مور نه م یو دې کې یو خبره بله راله د ابو طالب ته چې دا وصیت کاوه نو دې کې یو تایید بله میلاو شه عبدالمطلب ته خو د هغې نه مخکې دا خبر یاد وساتئ چې په عربو کې قیافداني وه او د قیافدان خبره به عربو کې داسې منلی کېده لکه موږ مسلمان ته چې دا خبره وکړي چې رسول الله داسې ویلي موږ چې رسول الله ویلي بس خبره ټیک بس بیا پکې اخوا دېخوا موږ نه ګورو لکه مثال په طور هلکه پنسي اوچتې که ولې اوچتې کړم رسول الله ویلي بس چې رسول الله ویلي بیا پکې ښکته او بره مه ګوره چې دې کې به حکمت څه وي دې کې به وجه څه وي دې کې به دا بس دې خبرو ته بیا ضرورت نشته لکه موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هره خبره بغیر د چون چورانه منو نو هغوی به دقه شان ته د قیافدان خبره منله بله خبره ده لکه زموږ دپاره چې څرنګه قرآن نص قطعي دی چې بس قرآن کومه فیصله کړي بس موږ وایو دا فیصله ده اټل فیصله ده نو قیافدان به چې یو خبره وکړه نو هغې کې به بیا خلکو لارې نه کتي چې هلکه دا خبره به کېدی شي داسې به کړي داسې بس منله به کاهن خبره قیافدان خبره د هغوی دپاره دلایلو او د قیافدان خبره زموږ دپاره مؤثر دی زموږ ډېر مسایل په هغې کې زموږ هم چلېږي لکه دې کې به راشي یو خبره قیافداني اصل کې دا د نفسیاتو مهارت ته ویلی شي موږ څوک ورته دغه وایي
اتقوا فراسة المؤمن زیرکتیا چې مونږ ورته وایو الکه پلان کې ډېر زیات هوښیار دی ولې چې بس چا ته وګوري نو هغه ته وایي لکه ته خو پلان کې زوی نه ټک پې کوي و مطلب بالکل سم هوښیار سړی دی بس چې خبرې وکړي نو هغه خبره منظورېږي. او دغه شان که تاسو وګورئ نو یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی چې ورته ویلی اسامه ابن زید رضی الله عنه ته متبنا زوی ویلو بیا الله منع کړ نو دی زید رضی الله عنه یو زوی و اسامه ابن زید هغه اسامه تک تورو او دا زید تک سپینو ښایسته و نو قریشو به مکی والا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تنګولو دپاره دا خبره هم کوله ته وګوره که نه لکه مطلب اسامه ته به یې د ولد زنا نسبت کاوه چې دا ولد زنا دی ولې به دا تور دی د زید زوی نه دی نو خلکو پسې خبرې کولې مقصد یې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کول ځکه اسامه به رسول الله ځان سره ډېر زیات ګرځاوه وجه څه وه دا زید بن حارثه چې کوم و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول په متبنا زوی سره نیولی دومره مینه او محبت یې ورسره و بیا الله منع کړ بیا ورته هغه خپله تره لور په نکاح واخیسته بیا الله د هغې نه منع کړ زینب رضی الله عنها او هغه نکاح بره اسمانونو کې وتړی شو رسول الله ته میلاو شو هغه خبره نو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید سره ډېر انتهایي مینه کوله تر دومره پورې چې د حج په سفرو کې به 2 کسان ځان سره ګرځول په نیمه لاره کې به ورسره فضل بن عباس ګرځېده د عباس رضی الله عنه زوی د عبدالله بن عباس ورور فضل او کله به ورسره دا اسامه ابن زید ناست نو ډېر مسایل کله دی ذکر کوي کله هغه ذکر کوي او مسله پکې دا هم راغلې وه چې یو زنانه راله او هغه داسې برابره وه باډیداره وه نبي علیه السلام ته مسله بیان کوله چې زما پلار سپین ږیری دی زه دې حج کولی شم نو چې هغه راله دلته فضل هم ځوان و ښایسته و او نو هغه اوس لګیا شه فضل ته ګوري فضل د نبي علیه السلام پسې په قچره ناست دی او فضل لګیا شه ابو داود کې اوږد تفصیلي روایت یې بار بار ذکر کوي نو فضل رضی الله عنه هغې ته کتل نبي علیه السلام دواړو ته چې وکتل د فضل د مخې دی بل خوا ته نو وایي څه وایي بس نورې ته څونه سره مخې ولاړ نو وایي څه وایي بیا وروسته هغې ښځې ته پوه شروع هغه ځای کې اوس فضل دی بیا نور مسایل کې اوس بیا اسامه ابن زید دی نو دا اسامه ابن زید دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ګرځاوه او د ډېرې کارنامې هم کړي انشاءالله را به شي قریش راولګېدل په ده به الزام لګاوه مطلب ولد زنا نسبت به ورته کاوه نو رسول الله به تنګېده ځکه د بل نبي علیه السلام دلیل هم قبلېده نه دې کې مجززي مدلجي یا مجرزي مدلجي دا د مدلج د قبیلې یو سړی و خو مجززه دا صحیح نوم دی مجززي مدلجي دی رالی او ده ته یې وکتل او دوی دواړه په یو څادر کې پټو مخونې پناه و صرف خپې ښکارې دي نو یو تورې خپې یو سپینې خو مدلجي ویله کوم چې قیافدان و ویل هذا بعضها من بعض مطلب دا خپې ان هذه الاقدام بعضها من بعض دا خپې بعضې د بعضو دي معنا یو پلار دی یو زوی دی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې بې انتهایي خوشحاله شو ول بس ما زړه تسلي وشوه هغې نه بعد خلکو خلکو هم منله هلکه ول بس مدلجي خبره وکړه قیافدان د بس دغو لپاره قطعي دلیل و خبره ومنله شو بس خلکو ته بیا اگر چې کفار و خو بیا پسې چا استهزا نه ده کړې بیا پسې چا خبرې نه دي کړې خو بهرحال په دې کې د بنو مدلج د قبیلې نه څه کسان رالل چې هغوی رسول الله ولیده نو ډایرکټ یې دغه ته وویل څه ګوره قیافدانۍ ته وګوره دیو دغه ته وایي عبدالمطلب ته وایي احتفظ بهذا دا سړی ځان سره وساته ورې او ورته ویل ولې وایي که تاسو وګورئ په بیت الله کې چې کوم قدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نښه لګېدلې ده هغه دغه د ابراهیم علیه السلام هغه قدم او دا قدم بالکل مشابه دي نو ته وګوره د تصویر نه څه وکړه احظو نو هغه نورم څه وکړه خبره نورم زړه ته پرېوته چې هلکه په دې سړي کې د ابراهیم علیه السلام خصوصیات دي او دوی وایي چې بالکل دا قدم د دغه د قدم سره مشابه ده د کمال والا سړی دا وساته او دغه د دې خبرې صحیح تایید په دغه کې هم شته نبي علیه السلام په خپله فرمایي وایي چې کله زه د معراج په شپه باندې اسمان ته وختلم نو ما سیدنا ابراهیم علیه السلام ولیده وانا اشبه ولده به
او زه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بالکل دغه مشابه یم. تر دومره پورې به خبره کوله ویل که تاسو ابراهیم علیه السلام کتل غواړئ ما ته ګورئ. او دا مدلجي خبره وکړه مدلج قبیله خلکو. د نورم څه وکړه په دې دغه کې دوی راولګېدل او د کله چې دا خبره نورم ښکاره شوه نو دا ابو طالب راولګېده، هغه ته هم دا خبره ښکاره شوه. نو ابو طالب ته دا وصیت نورم پوخ کړه چې دا سړی د کمال دی، دا ساتل غواړي، په ده به حالات راځي نو احتفظ بهذا دا نورم ساتل غواړي. دې کې یو خبره واورئ، هغه دا چې بعضې خلک تصویران جوړوي که نه، لکه مثال په طور دا د ابراهیم علیه السلام تصویر دی، دا د دې شي تصویر دی. اصل د شرک بنیاد د دغه نه شروع شوی ورې. که تاسو سوچ وکئ زه درته اوس هم زمونږ په دې موحدینو کې څومره د بت پرستي ده. او زه ته یو مثال ویم که نه دا ګزو دا میدان، زما د مشر تصویر جوړ که په دیوال یې ولګوه، زه خو تصویر ته شرک ویم که نه، تصویر عبادت ته خو شرک ویم که نه، مطلب تعظیم د غیر الله دی که نه دی. او د تصویر تعظیم چې کوم دی دا شرک و که نه، هغوی خو تعظیم که او د تعظیم د وجې نه کفر ته وتلي وو. او بل د بل جوړ که زما په دې مشر دې څوک لار راکاږي زه به د هغه جواب کوم، وایي دا ما ته بد لګي. نو زما د مشر په مخ وایي نه دي راښکلي، دا خو د تصویر باندې راښکله، خو زه به د دې څه کوم. نو لهذا دقه سبب د شرک دی. تاسو وګورئ که نه دین دا تمامي عالم په دې کې څه دی، دین بالکل تمامي عالم په دې کې بالکل چالو دی. الله دې رحم وکړي. ښه به هر حال نو بعضې خلک راولګېږي هغه د ویډیو والا که خیال دی وایي دا موسی دی او دا فرعون دی او دا پلانکې تصویران یې جوړ کړي، دا سپکاوی دی او دا ګستاخ رسول دی. او د ګستاخ رسول سزا صرف او صرف ضربة بالسيف دی، بس در به سر جدا کړی بل حل نشته. دا څه دی؟ دا د هغوی سپکاوي ته یو لار کولاول دی، خو په دې خلک نه پوهېږي. ښه به هر حال نو په دې طریقه باندې عبدالمطلب راولګېد، خپل خدمت یې کاوه. نو تقریبا 2 کاله پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت عبدالمطلب په خپله وکړه. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د 8 کالو 2 میاشتو او د 10 ورځو شو، 8 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې، نو په دې کې عبدالمطلب هم د دنیا نه لاړی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نورم تکلیف زیات شو. پلارم لاړی، مورم لاړه او نیکه ته پاتې و، نیکم لاړ دنیا نه. په دې کې ابو طالب ته وصیت کړی و، هغه یې حفاظت کاوه. او میمن فرمایي کله چې عبدالمطلب وفات شه نو ما په خپله نبي علیه السلام ولیدل چې د عبدالمطلب د کټ شاته دی ولاړ، ماشوم دی لکه 8 کالو، ځکه 8 کالو خلک ماشوم له څوک داسې ترجیح نه ورکوي چې را مخې ته کړي وغیره داسې. وایي ما کتل او د ډېر زیات ژړل، ځکه نیکه لاړی 8 کالو ماشوم. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا هوښیار و. د دغه وخت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نورم تکالیف سیوا شو. نیکه لاړی، د نیکه د دورانه پورې ډېر انتهایي مالداري وه، دومره مالداري وه خو لیکن سخاوت ډېر زیات و چې هغه به ټول مال خرج کړ. بل کال دپاره به یې څه نه پرېښوستل، خو بل کال به یې دومره جمع کاوه چې بیا به په حج کې څه کوه خرج کول. نو اوس ده دلته تازه په حج خرج کړي و، دغه ته ابو طالب ته هېڅ پاتې نه شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک وایي 1 نه شود 2 شود، یو نیکه لاړی او بل د غریبۍ زندگی شروع شوه. ځکه ابو طالب خو هغه شان د پلار مرتبې د زوی چېرته رسېږي، بل هغه به خلکو هر څه راوړل. نو ابو طالب ته چې مشري پاتې شو، هغه ته هر څه پاتې شو. نو دغه وخت نه د غریبۍ ماحول هم شروع شو. دا بل پسې ویم مخکې پسې ځم. ها مختصر دی. کله چې عبدالمطلب وفات شه او په مکه کې حجون یو مقبره ده په هغې کې دی ښخ کړی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کفالت چې کوم دی ابو طالب ته پاتې شي. ابو طالب ته پلار وصیت کړی و، د دې د وجې نه هغه راولګېد د نبي علیه السلام ډېر بهترین وصیت، ډېر بهترین تربیت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ، تر دومره پورې چې ډېره زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په دوران کې ابو طالب د خدمت کړی او نبی علیه السلام ته په دې ترونو کې ابو طالب ډېر زیات ګران و. دی خپل سکه ترم و،
دوی ته ډېر انتهایی زیات ګران و او د خدمت یې کاوه، د مدافعت به یې کاوه، د خلکو سره په ده باندې جګړې کولې. په دې کې ما تاسو دا خبره مو وکړه چې ورسره د غریبۍ حالات هم تیر شو، را روان شو. دې کې اشکال راځي چې د نبی علیه السلام د 8 کالونو واخله، ګوره 40 سال بعد دته نو که دغه میلاو شو که نه، نبوت میلاو شو، نو تقریبا 32 سال نو خدمت شو. بیا د هغې نه بعد هم تقریبا ډېر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابه موږ وایو چې کله د وفات حالات راځي، نو تقریبا 40-45 سال پورې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی او د زړه د اخلاص او چغې به یې والې تر دومره پورې چې د ده په وجه به استسقاګانې کولې، د اوبو طلب به یې کول، هغه وروستو راشي. خو لیکن د هغې باوجود دته هدایت ولې نصیب نشي، دا یو اشکال راځي. پکار دا و چې عمل د قبول شوی وي. نو د دې اشکال د دفع کولو دپاره مختصر دا جواب واورئ چې ما تاسو ته مخکې وویل چې عربو د وادي پابند، بل عرب هغوی ته به چې مشر وصیت وکړه بس که مرګ به راته وصیت به هغوی څه کاوه، قبلاوه. او درېیمه خبره اصل وجه دا وه ابو طالب خدمت وکړو، د وادي پابندي وکړه. دویم خدمت یې وکړو، وصیت یې ومانه. او درېیم د ابو طالب په دې خدمت کې نظر الی الله نه و، مطلب د دا کار د الله د رضا دپاره نه و کړی، بلکې د دا کار د دې دپاره هم کاوه چې دی ته مشري میلاو شوې وه او د ده نظر په څه باندې و، په خلکو باندې و، په دنیا باندې و. نو د دې د وجې نه ده ته الله هدایت هم ورنصیب نه کړ چې دې کې اخلاص کوې، خالص د الله دپاره وې، الله به دا ټول قبول کړی وې. خو لیکن د ده د عمل د آخرت دپاره نه و چې ده بې لکه مثال په طور دا سوچ کړی وې چې ما ته الله په دې سمه لاره هدایت را نصیب کړي، بلکې چې کله مسله راغله د منلو نو ده ویل چې ما ته خلک څه دي، خلک به پیغور کوي چې ابو طالب د څه نه ویلې ده، د جهنم نه ویلې ده، د اور نه ویلې ده، هغه مسلې په خپل ځای باندې راځي. نو لهذا دې د وجې نه د عمل څه شه، دا برباد شه. دې خبرې دې ته لږ سوچ هم کول دي. بعضې خلک دې ډېر کارونه کوي، هغه کارونو ته په دې نه ګوري چې هلکه پلان کې ډېر کارونه وکړه. ته وګوره 40 سال یا 45 سال د پیغمبر خدمت کول، د دین هغه خدمت شته دی؟ دغه شان ورسره د بیت الله خدمت کول، دین غټ خدمت شته دی؟ بالکل نشته. خو لیکن چې اخلاص پکې نه و، د الله دپاره نه و، د مخلوق دپاره و، هغه الله نه قبلوي. خبره باندې پوه شئ؟ یا د بل د اډر د لاندې و، یا د پلار د اډر لاندې و، نو هغه الله نه قبلوي، هغه بربادي. په دې ځای به بس کو ځکه خواته بیا مسله غوره کېږي. واخر دعوانا الحمدلله.